بیا تاسو ټولو ته هرکلی پروګرام لټون دی. زه وحید خان تاجک یم او پروګرام کې موږ سره د پاړه چنار نه سینیئر صحافي او تجزیه‌کار هدایت علي پاسدار صاحب ملګری شوی دی. پاسدار صاحب ډېره مننه چې وخت مو راته راکړو. پروګرام کې تاسو ته ستړي مشي وایو. مننه تاجک. دا راته ووایي چې د پاړه چنار کې کومه پیښه راغلې ده، څونه خلک تر اوسه پورې شهیدان شوي دي، څونه زخمیان دي، دا پیښه څرنګه راغلې ده؟ بالکل تاجک صاحب، دا پرون چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه چې پاړه چنار نه پېښور ته او پېښور نه پاړه چنار ته کوم مسافر ګاډي روان وو، هغه په لوور کروم و چاد ډاټ کمر مندوري علاقو کې په نښه شوي وو د شرپسندو طرف نه. هغه کې نن پاړه چنار کې 43 کسان مختلفو علاقو کې کلو کې خپل وبایي علاقو کې سپردخوا کړل شول او دې سره تقریبا 19 کسان زخمیان دي هغه هسپتالونو کې د وخت زیر علاج دي. دا هم لکه زړې دغه علاقې کې نور هم ډېرې پیښې مخې ته راغلي دي. تر شوي لکه د 10 کالو هغه باندې مو نظر وکړو، دا د علیزی نه ونیسه تر چپري پورې دا دوره بدقسمته علاقه ده چې دې کې د مسافرو ګاډو باندې سیکورټي فورسز باندې خصوصا د پاړه چنار ګاډو باندې مسافرو باندې دلته درجن نه زیات واقعات او اټکونه وشو. دا شانته مختلفو واقعو کې خدا ډېره غټه واقعه و، دوره غټ نقصان دي مخکې نه ورسېدلی. اکثر په واقعو کې چېرته 4 کسان په نښې شول، 15 شول، یو فرینکوش 5 ګاډي یا د 2-3 سیکورټي فورسز د اف سی سپیان تقریبا میاشت مخکې دغه علاقې کې هغه شهیدان کړي شوي وو. نه دا دې ځل ډېره غټه واقعه دی او دې کې ډېر غټ نقصان وشو او بالکل یو منصوبه بندۍ په تحت وشو. لکه اردوا طرف نه کوم خلک جمع شوي وو او د کوم څه وختي مو ته رپورټ راغلی و هغه کې سرکاري اعداد و شمار داسې وو چې 200 پسنجر دي کې چې هغه پاړه چنار نه پېښور ته روان دي او پېښور نه پاړه چنار ته روان دي. هغه سرکاري میسج او ډیټیل به شیر کېدو چې نن دوره ګاډي دي، دوره ټینکر دي، دوره ټرکونه دي، دوره واړه موټران دي، دوره فلاین کوچ دي. هغه کې هغه پسنجر لیکلي وو 200 ګاډي لیکلي وو، 200 کسان لیکلي وو. نو دا مطلب دی 200 کسان دوره هیوی یو ځای څنګه خطرناک دی، هغه کې سکیورټي بندوبستونه شانته نه دي شوي او دواړه طرف نه خلک راوستي وو. منځ کې یو ځای هغوی باندې مطلب دا دی یعنې شاهدین چې کوم کسان بچ شوي دي راغلي دي نن ډېرو ځایو کې مو سره ملاقاتونه وشول. هغوی وایي سره یو ځای کې مو مطلب د ګاډي باندې فایرنګ وشو او بیا چې پاړه چنار طرف ته ګاډي کوم هغه ډراوران باز ډراوران تکړه هغوی ګاډو مطلب د موجود دي نه څنګه ټیرونه پنچر وو یا هغه باندې فایرنګ شوی او کسانو کې زخمیان وو. هغه ته پاړه چنار طرف ته مومنټ کې دوه هم لارې کې هغې ته بندوبست شوی و، هغې باندې مطلب د یو بل علاقې کې فایرنګ شروع شو او که دې نه پېښور طرف ته کوم ګاډي تلل هغې باندې 2 مختلفو ځایو کې فایرنګ سلسله روانه وه. نو دا تقریبا یو ګنټه 45 منټ یو ګنټه دوی باندې فایرنګ وشو او دې کې هغه د شهداو کومه شمېره دی هغه تاسو ته مخته دی چې 43 کسان دې کې ټول نه غټه خبره ده، دې کې وزنانه دي ټیک ده. 15 پکې ته ماشومان دي چې هغه شیرخوار هغه وړه ماشوم د پيو ماشومان دي. اچھا هدایت علي صاحب دا راته وایي داسې هم دغه دي چې یاره دې سره د کانوای سره سکیورټي هم وه، مخکې تېنه هم سکیورټي وه، شاته تېنه هم سکیورټي وه او دا راته هم ووایي چې دا روډ وایي چې د 2 کالو نه بند و، دغه رنګې تګ راتګ پې بند و، که د پاړه چنار نه به خلک پېښور ته راتلل نو په نورو لارو به تلل راتلل. دغې خبرو کې څونه حقیقت دی؟ بالکل تاجک صاحب دا روډ خو 2 کالو نه دا تقریبا 2007 کې کوم او اتو کې دلته کوم بدامني و کوم فسادات شي او هغې نه به دغه ټایم کې دا روډ بند و. تقریبا 4 کاله دا روډ بند و تر 2012 کې چې کله دې علاقو کې فوجي عملیات وشول، سنټر کوروم کې د شرخواخو په خلاف د کوم مطلب د دهشتګردو په خلاف وشول، هغې نه بعد دا روډ باندې همدراو 15 کاله بعد بحال شوی و تر 2009 تر 2012 پورې 15 کاله دا د پاړه چنار خلک چې کومو دا به چې پېښور ته راتلل نو دا به په کابل داسې به تلل، ګردیز کابل و جلال آباد ترخم باندې به دا دوی مومنټ کول و راتلل به دونه په اوږده به تاوېدل، یعنې دونه اوږده لاره به چې د کورمي یعنې د پاکستان نه به کابل ته وړېدل، هغه ځای نه به بیا پېښور ته راتلل. جی پېښور
ته راتلل او پېښور نه به دا خلک بیا واپس همدغې باندې راتلل لارو کې به هم دوی ته ډېر نقصان رسېدو لکه مطلب دا دی هغې کې هم داسې په درجنو واقعات شوي دي چې ګردیز دغو خواو شاو کې خلک مطلب دا دی خصوصا د جمرود او دې سره لنډې کوتل هغوی علاقو کې هم دغه د پرچنار خلک مختلفو واقعاتو کې په نښې شوي وو هغې نه بعد بیا یو د فوجي عملیاتو نه بعد دلته په دې علاقې کې امن یوه سلسله بحال شوه یو مطلب د امن طرف ته سفر شروع شو نو دا 10 کاله تقریبا دلته مکمل دا د امن سفر روان وو دا وچلیدو اوس د 2 کالو نه بیا بدامني جوړه شوې ده 2 کالو نه بعد لکه مطلب د مختلفو واقعاتو کې د دلته فسادات وشول منځ کې وا سلسله مطلب د زمینی غني شروع شي تنازع باندې هغه نور کلو ته لوړ شي هغه د فساداتو شکل به اختیار کو د لوړ کوم دای لکه چې دا بالکل مختلف جدا حیثیت لري لکه لوړ کوم کې نه چا سره چا زمینی تنازع شته خصوصا دای لکه چې پرون د کوم ځای کې واقعات وشو لکه زه هم لفظ کې توین چې دلته د التشی او د السنت قومونو یو قبایلو منځ د تورې او بنګه منځ یو نورو قومونو منځ هیڅ د ځمکې تنازع دې لکه کې نشته ده دا لکه خالصتا شرخوخي استعمالي دغه کې شرخوخي هغه کوي دا سنټرل کوروم سره لینک دی دا د سیلون دی اندی لکه ولا لاري وزي دی وزیرستان نورو علاقو ته باندې موومېنټ وکړو نو دا چونکه مانس کې علاقہ دی او دا مطلب د سنټرل کوروم نه د خلک سي بړې نه هغه ځای نه دا د سره شروع شي خیبر نه دا د غوي محفوظ لارې په مخکې هغه ټیم کې د دهشتګردي او ترهګري و نه دا غوي موومېنټ باټول بندغه لارو کېدو چې وزیرستان ته کې د نورو علاقو ته کېدو نه دا لوړ کورو مکمل د شرپسندو مطلب د زیر استعمال پته شوی دی او د کیچوره کروي شوی دی هغه د شرپسندې اندی لکه کې شوی دی دا اخیری پښتنه تاسو نه لرم چې دغه نه پس بیا سو شو سکیورټي عملیات شو سیمه کې ځکه چې خلک خو محصور شو هغه خلک بیا څنګه ریسکیو کړي شو هغه نه پس د کې خو ډیر خلک د سیو سره کته سو وخت هم خبره وکړه تاجک سره سره سکیورټي فورسز په لکه مطلب دی غوي نگراني کې د خلک راوونو دا یو سلسله د تیر 2 میاشتو نه بند و دلته د سیو کې پرچنور اپر کوروم کې شی و چې ګوډه په نخښه شو ولس کسونه هغه کې په حق رسیدلی وو د دې نه په سکیورټي وجوهاتو نه بعد دا حکومت د رول مکمل بند کړي او چې ردی باندې د سیو واقعیا مخې ته راتللی شي د 13 یو 2 هفتو نه دا سلسله بیا به حال شو خو سکیورټي فورسز حکومت انتظامی پولیسو د مشونو سره احتجاج نه بعد د فیصله وکړه چې 3 ورځې به تاسو کنوې په صورت کې محفوظ د سکیورټي فورسز نگرانۍ کې بیایو نو دا کسان هغه ځای نه چپری چک پوز نه جامه کې ټل باندې دي طرف نالیزو باندې نو دا 25-26 کیلومتر لارې کې دا سکیورټي فورسز په مطلب په نگرانۍ کې سي دی ورځ هم پرونم دي سکیورټي فورسز ولاو خو ته څوره ویډیو را روانې دي مخې ته تاسو هم لیدلې وي سوشل میډیا په ځای سره ورسېدي هغه تاسو ته یو پوجي نخکاری یو سپي تاسو ته نخکاری یو د پولیس ګوډه نخکاری د 2 غنټې هغه ځای کې دا بیارو مدد ګورو دی لکه کې یقینا د څه کسان هم شته خلک هم شته خو شهري هم شته څنګه باز خلکو ته پناه ورکړي د کور کې او باز خلک مطلب دی هغه نه بعد کله لګ بهول شوی دي او بل زیاتای دي ټیم کې پرون دا شو چې دې مکه باندې موبایل سیګنل دی لکه کې پټول ځله کورمه کې وانګو پورې موبایل سیګنل ټول کړتل شو دا کوم کسان چې تا بند وو یو دغه غټ هغه کې مطلب دی وساو کسان چې موومېنټ کوي او وساو کور باندې هغه سره رابطې ډېرې مشکل شوي یو بل سره ناغه نه بعد بیا تقریبا شپې منډه یو د کسان د ریسکیو شي او ځای علاقو کې بند وو هغه خلکو ولته پولیس ته او د سکیورټي فورسز ته ولاک هغه بیا محفوظه طریقې سره ورسول او دې طرف نه د څه ګوډي پېښور طرف ته رسیدلی دي چې ګوډي فایرینګ سره کېدلی وو هغه مطلب دی هغه کې کسان زخمیان او شیشه هغه موټي ټیرونه پنچرو هغه مطلب دی هغه ډراورون یو د بهادرې مظاهره وکړه والو په مدد او ساو کو ساګوډي دوا طرف ته ډیر ګوډي ډراورون خپل مدد باندې وبسلیو ټیک دا استاسو ډیره مننه چې وخت مو راته راکړلو مهرباني قدرمن شي دا ګرانو خبرېدونکو هدایت علي پاسدار صاحب چې موږ ته وخت راکړلو سینیئر صحافي